نیټه چې کله پوره شي او ټیم پوره شي بیا پکې دا نشته ورګه دا کار پاتې دی او دا پاتې دی، بس نیټه مقرر ده، هغې باندې څه کېږي، هغې باندې الله رب العزت مخکې نه فیصله کړې ده. دا ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، دا څو دا د هغه مخکې یو وهم راغی، د هغې جواب یې وکړو چې نیټه رستو کېږي څه ویؤخرکم الی اجل مسمى، نو ورپسې وي نه نیټه چې الله کومه د انسان مقرر کړې ده هغه رستو کېږي نه، او کم ځای د الله مقرر کړی د مرګ هلته به د الله رسوي، هلته به د الله هلته به درله حاجت پیدا کړي، هلته به لاړ شي او هلته به درنه څه واخلي، روح به درنه واخلي. لکه حدیث کې راځي د حضرت سلیمان علیه السلام سره په تخت باندې یو سړی ناست و، نو بل سړي ورته داسې نیغ نیغ کتل، نو دې سړي ورته وی سلیمان علیه السلام ته وی دغه پلانکي سړی راته ډېر نیغ نیغ ګوري، نو هغه سلیمان علیه السلام ورته ته دا پیژنې؟ وی دا خو زه نه پیژنم، وی دا خو د ملک الموت دی، موږ چې ورته اسرائیل علیه السلام وایو، دا خو ملک الموت دی. نو سړي باندې نورم یاره راغله، سړي باندې نورم یاره راغله چې دا دې ما ته نیغ نیغ ګوري جوړې سامې اخلي. نو سلیمان علیه السلام ته سړي وی ما د ده نه ډېر لرې بوځه پلانکي ځای ته، هغه لرې تخت ته حکم وکړ، هغه تخت خو به الوته د مازدیګر ټیم کې به د میاشت عمره مزل کوه، خلکو به میاشت پیدل مزل وکړو، هغه به مازدیګر ټیم کې هغه کوه. نو دا سلیمان علیه السلام هغه ته لرې بوتله، هلته کې ته اسرائیل علیه السلام ساه واغسته. نو تپوس یې ته وکړو، سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو ده نه د دلته ولې روح نه اغسته او د ده ته نیغ نیغ ولې کتل؟ هغه ورته ما ته الله حکم کړی و چې ده نه به روح اخلي خو پلانکي ځای کې دومره لرې، او ما دا سوچ کو چې ده نه به دا روح اخلم او پلانکي ځای کې دی خو دلته ناست و، د هغې منځ کې دومره فاصله ده او ده ته ما ځکه نیغ نیغ کتل. نو کوم ځای د انسان نیټه مقرره وي هلته کې الله ورله حاجت پیدا